شروع کوم په نام د عظیم خدای پاک چې ډېر زیات بخښونکی او مهربان ذات دی. د پاکستان ډیموکریټک موومنټ در نظارت لاندې د بوري په دې تاریخي ښار کې راغونډ شوو د ژوب ډیویژن او د بوري ښار غیرتمندو ننګیالیو پر پښتو او پر دین مین پښتنو افغانانو ورونو د دې نننۍ درنې او په زړه پورې غونډې قدرمن مشره د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر د پاکستان ډیموکریټک موومنټ مشر محترم مولانا فضل الرحمان صاحب په سټیج ناست د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزی چیرمن محترم محمود خان اڅکزی په سټیج ناست د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی ایډیشنل جنرل سیکرټری حاجی صاحب جان کاکړ صاحب اور سره د بلوچستان نیشنل پارټۍ مرکزی سینئر نائب صدر ملک عبدالولی کاکړ صاحب د نیشنل پارټۍ مرکزی نائب صدر کبیر محمد شہید صاحب د پاکستان مسلم لیگ نن مرکزی نائب صدر سردار یعقوب خان ناصر د پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی صدر حاجی علی مدد جتک صاحب اور سره په سټیج ناست د جمعیت علماء اسلام د عوامي نیشنل پارټي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان مسلم لیگ نن او د پی ډی ایم کې دننه د نیشنل پارټي د بلوچستان نیشنل پارټي منګل او د ټولو قائدینو په اجازت د ټولو د مخه یقینا نن په دواړو لاسو د بوري ښاروالو ته سلام پیشوم. ستاسو غیرت ته سلام پیشو، ستاسو ننګ ته سلام پیشو په داسې حالت کې چې یقینا زموږ او ستاسو دپاره دا نننۍ جلسه عام در ډېر لوی چیلنج کمه نه وه چې خبره به دا کېده چې هغه را روان دی، دا پیښه کېږي، ها خودکش دی، ها پلانا دی، ښار ټول سل. په داسې حالت کې ستاسو دغه عظیم الشانه غونډه تاسو نن ټول پاکستان ته هغه ټول سیاسي او جمهوري کارکنانو ته یو پیغام ورکوي که په لاهور کې څوک د جمهوریت دپاره که په پېښور کې څوک د آئین او د قانون د بالادستۍ دپاره که په مالاکنډ کې څوک د آزاد عدلیې دپاره که په باولپور او په بنو کې یو څوک راوځي نو همداسې د بوري ښاروال همداسې د ژوب ډیویژن غیرتي ولس پر جمهوریت ولاړ ولس دی، د آئین بالادستي غواړي، د قانون بالادستي غواړي او په دې ملک کې صاف او شفاف جمهوریت غواړي. ملګرو په داسې حالت کې ستاسو مخې ته یو نن چې تاسو باور وکړئ چې یو خوا ته په دې جلسه عام کې ولاړ یو، بلې خوا ته د خپل ګوند د ذمهواره سړي اسد خان اڅکزي چې صوبایي پرس سیکرټري دی د هغه په لادرکه کېدو پریشانه او په تکلیف یو. خو یوه خبره کوو، هغه هر چا ته، هغه دهشتګرد کوتو ته، هغه انتها پسند کوتو ته او هغه چا ته چا چې په دې وطن کې، چا چې په دې خطه کې دهشتګرد ساتل، ټریننګونه ورکول، انتها پسند یې ساتل، هغه ټولو ته دا وایو چې که تاسو یو اسد خانه د اسد خان په شان د فکر باچا خان سره تړلي یو نه په زرهاو پورته کوي
کوي لکه څنګه چې په زرهاوو تاسو د میا افتخار د یوازیني زوی څخه ونسئ بیا په هغه صوبه کې در امتیاز او در سنیټرزه پورې در بشیر بلور او د داسې په دې کوټه کې در قاسم جان او در محبت خانه پورې بیا په چمن کې در شهید لالا جلانی خان اڅکزي او عسکر خان اڅکزي او داسې په دې وطن کې د ودود کاکړو منظور کاکړو او عبدالودود یوسفزي پورې چې هر څومره شهادتونه تاسو وکړئ هر څومره تکلیفونه دې تحریک ته تاسو ورسوئ نو دا ارمان د چا نه پوره کیږي چې څوک به دا سرخ پوشان څوک به دا په جمهوریت مین څوک به دا په کا مین د جمهوریت او د جمهوریت آزاد جمهوریت تحریکو څخه راګرځي عزیزانو پښتنو افغانانو ورونو اول خو خوشحاله پدیو مولانا صاحب ناست دی غټه خبره دا ده چې په دې وطن کې به خدا نخسته بدبختانه په ماضي کې همدغه ولس دا عزیزان پښتانه افغانان ورونه په خدای مکه کله ناکله په دې بنیاد سره راوتیول چې یو به پر یو ټاپه لګوله چې ته خدای مکه کافر بل به پر بل ټاپه لګوله نن دا د افتخار خبره ده چې ټول پښتانه افغانان د عالمه څه نیولې در خانه پورې در سیاسي کارکونه پورې ټول پر یو ځای سره ولاړ دي د دې خو مې در ټولو نه زیات مبارک شه د دې تکلیفه خلاص ول چې خدای مکه سبا به بیا په دې وطن کې پر دې بنیاد یو پر بله موږ او تاسو ټاپې لګو چې ته کافر زه مسلمان ته پلانا زه پلانا د دې تکلیف او پریشانۍ خلاص ول درېمه خبره ای عزیزانو موږ د دې ملک حقیقي واکدارانو ته وایو هغه چا ته وایو څوک چې د سلیکشن خاوندان دي چې تاسو په خپله سلیکشن کوئ نو کم از کم ستاسو هغه الیکشن خو د دې ملک د بقا سلیکشن وي ستاسو هر سلیکشن چې وي دلته په هغه کې خو باید د ملک د سبا بقا محفوظه وي دا څنګه الیکشن دی ستاسو وزیر اعظم نن پر تاسو ګواه دی نن عمران خان په ترکیه کې نن عمران خان په ایران کې نن عمران خان په واشنگټن کې ګواه زموږ د ملک پر ادارو دی چې ایران ستا د لاسه زما د لاسه ته په تکلیف یې سعودیه زما د لاسه ته په تکلیف یې او ورسره په امریکا کې خو بیا در دې حده وویل چې د دې خطې د ټولو دهشتګردۍ د ټولو انتها پسندۍ ذمهواره چې دي دا موږ یو نو دا څنګه انتخاب دی د دې پی ډي ایم د قیادته څخه نیولې په دې وطن کې هیڅوک نه غواړي چې خدای مکه خپل فوج کمزوری کړي خدای مکه خپل ادارې کمزوري کړي لیکن د داسې چا دپاره د فوج ځان په استعمال کې راوړل د ادارو ځان په استعمال کې راوړل چې کوم چا به پرون په دې وطن کې د دې وطن ولس ته خبره دا کوله چې زه تاسو ته په لکونو 50 لکه ملازمتونه درکوم بلکې په لکونو خلک یې بېروزګاره کړل داسې وزیر اعظم چې زه تاسو ته په زرونو کورونه درکوم په زرونو خلک یې بېکوره کړل د داسې وزیر اعظم په شا درېدل دا نه د ملک سره احسان دی نه د خپلې ادارو سره وفا ده نو موږ وایو دا خواسته کوو چې د دې ملک واکدارانو تاسو داسې وزیر اعظم چې ستاسو یې په دنیا کې یکې تنها پرېښولست تاسو وګورئ چې نن د ده د پالیسۍ د لاسه زموږ نږدې دوستان زموږ نږدې همدردان د سعودیه څخه نیولې در متحده عرب امارات ته پورې در چاینا پورې خلکو موږ یې کړي په داسې چا باندې خپل ځان بدنامه کول دا د کوم ځای دوراندیشي ده دا د کوم ځای خدمت دی او په داسې حالت کې چې نن ملک چې ده به ویلې چې که زه رالم که د پاکستان تحریک انصاف حکومت رالی موږ به په دې وطن کې روزګار راوړو معیشت به باله کوو نن تاسو وګورئ چې پاکستان د خپل تاریخ د هغه دوره څخه تېرېږي چې تر ټولو زیاتو قرضې اخیستې دي او عزیزانو ده به دا ویل چې زه دا ملک را یو ځای کوم زه دلته یکجهتي جوړوم تاسو وګورئ هغه یک
جهتي چې د 2014 پورې په دې وطن کې د ټول ملک د سیاسي جماعتو په اتحاد او په اتفاق 18 آئینی ترمیم په وجود کې راغلی. سند در یو حد پورې مطمئنه سو، بلوچستان در یو حد پورې مطمئنه سولو او په دې ملک کې غټې صوبې د کوچنیو صوبو حق ته غاړې کېښولې. نن ته پر دې بنیاد باندې لګیا یې چې زه 18 آئینی ترمیم ختموم. ته زما د NFC وار د قانون د لارې زما راکړل سوی حق و دې ته ټالۍ وې، نو ته څه توقع د ما څخه پر کم ځای چې نن بلوچستان ولاړ دی، کم حالت چې نن د بلوچستان جوړ دی، نو آیا که نن د بلوچستان څخه 18 آئینی ترمیم واخیستل سي، که نن په NFC واټ کې د بلوچستان شیرز کم سي، نو دا اور چې دا ټیم د دې په مړ کېدو د دنیا جهان نه پس ختلی دي، نو آیا دا به نور زیاتېږي؟ په دې کې به نور شدت نه پیدا کېږي که به دا کمیږي؟ نو موږ وایو، موږ پر دې بنیاد باندې خبره کوو چې په دې ملک کې څومره حق سي بل څوک د دې ملک د غټې صوبې سره تعلق لرونکی لري، د هغو نه حق موږ لرو. موږ ټول په دې کې سره حقداران یو، او که چیرې دلته د غلامو د عقاب په نظر سره کتل کېږي، ترقي به وه یوه خواته وي، خوشحالي به وه یوه خواته وي، د سیپې که به زه داسې وځمه لکه د کوچې څه چې بېشته وباسې، د دې ملک په ترقۍ او په خوشحالۍ کې به زما هېڅ نه وي. کله چې پر دې خطه باندې جنګ و جګړه وه، نو غیرتي ما ته ویل کېدل، مجاهد ما ته ویل کېدل، د صف اول سالار ما ته ویل کېدل چې زما په وینو د دنیا هر څه دې وطن ته رالل، چې کله د خوشحالۍ او د تقسیم ځای رالی، نو ته وا سیپیک ځکه نشي تللی چې دالته خدایه مکه پر دې لاره دهشتګردي ده، پر دې لاره باندې انتها پسندي ده، دالته محفوظ نه دی. او زما د وطن به داسې حالت جوړېږي چې ورځ به زما د غمه خلاصه نه وي، ورځ به زما د دماکې خلاصه نه وي، او داسې حالت چې زما په حساب 3 4 5 داسې باډره چې زه ټول پښتون افغان د هغه څه کاروبار او معیشت لرم، یو ورځ پر چمن غوبل جوړ، بله ورځ پر تورخم غوبل جوړ، بله ورځ پر غلام خان غوبل جوړ. او عجبه خبره دا ده، یورپ ځان سره یې لکوي، ته خواهش لري چې د هندوستان سره تجارتي او کاروباري مراسم سم کې، د واګا د لارې کاروبار خلاص کې. او که زه دا خبره کوم نو ستا پر ټي وي چینلانو باندې د افغان لفظ دی، خدای مکه دا زما د پاره د غدارۍ داغ ته جوړې، ما د خپل کاروبار ما د خپلې رشته دارۍ راګرځې، او داسې افغانستان ستا په څنګ کې چې ستا دې بوتل ته د کاروبار او د تجارت د لارې اړتیا لري، ته د هغه سره تجارت نه کوې، ته د هغه سره کاروبار نه کوې، ته د هغه سره اړیکې نه سمې. د کم چا چې ستا په دنیا کې هېڅ مانچ او انډسټري ته نه لري، د هغوی سره لګې، په هغوی باندې خپل تجارت او کاروبار آبادول غواړې. نن پکار دا دی چې د افغانستان د امن دپاره، د افغانستان د جوړې دپاره داسې کردار د دې خاورې ادا شي چې یو پرامن افغانستان په وجود کې راسي، یو جمهوري افغانستان په وجود کې راسي، یو مستحکم افغانستان په وجود کې راسي، او د داسې جمهوري او مستحکم افغانستان سره د افغانانو سره د ټول ملک په سطح د کاروبار لارې خلاصې شي، په دې وطن کې تګ او راتګ سره شروع شي. که دا د دښمنۍ ترانې وي، دا د بارود استول راستول وي، نو دا یقین وساته د ولي خان ډېره پخوانۍ خبره ده چې د چا کور ته بارود ورلېږې، د هغې څه بیا د ګلانو توقع مه کوه. داسې ګلان څوک تا ته نه راستي چې څه به ته به خدای نه خاصه ده ته بارود لېږې، ته به د ده خواخوږي نه پرېږدې، ته به د ده دوستان نه پرېږدې. نن په دې وطن کې خدای مکه په مختلفو نمو تحریکونه ولې پیدا شوي دي؟ نن بلوڅ په غره کې ناست دی، نن پر خپله جنډه خبره کوي، نن پر خپله خطه خبره کوي، نن په پښتنو کې داسې اوازونه پورته کېږي، نو خلک به څه کوي؟ د هغه منتخب سوی کس علي وزیر ته نه یې لکې، د هغه منتخب سوی MNA محسن داور ته نه یې لکې، د هغه د پارلیمنټ ممبران ته نه یې لکې، نو دا به څه کوي؟ د دې به آخر انجام څه شي وي؟ او په دې ملک کې به حقیقي سیاسي جمهوري قوتونه ته نه یې لکې، هغه څوک چې د ولس نمایندګان وي، هغه
څوک چې د وطن نمایندګان وي هغه به نه لکېږي او دا د میاشتو د هفتو د کلو په حساب خلک جوړېږي بیا به واک په اختیار وسپارل کېږي نو ځکه خو دا نتیجه ده چې نن ستا په ټوله دنیا کې په هر لحاظ په هر محفل کې پر دې باندې پر تا ډسکشن کېږي چې دا معیشت نه لري د دې سره د کاروبار خبره مه کوه دلته مه ورځه دلته دهشتګردي ده دلته انتها پسندي ده اوله خبره دا ده چې نن په بوري کې دا په زراو کسان را یوځای کېږي ولې دې ته خطره پېښ شي د چا د لاسه خطره پېښ شي دا خلک غواړي چې شي خدای مکه دا خلک د یو چا سره د جنګ او د فساد پر نامه را یوځای کېږي دا خلک د یو بل تکلیف دپاره سره یوځای کېږي که دا خلک په دې ملک کې حقیقي جمهوري نظام غواړي د عدالت ازادي غواړي د پارلیمنت ازادي غواړي او په دې ملک کې د پارلیمنت د آزاد پارلیمنت د لارې د آزاد عدلیې د لارې داسې نظام په وجود کې راوستل غواړي چې هر سړي ته د هغه د لارې انصاف ورسېږي هر سړي ته د هغه د لارې حق ورسېږي صوبې په اطمینان وي په دې ملک کې هر خوار او غریب په خپل ځای پر امن باندې وي په داسې حالت کې چې یو څوک دا غوښتنه کوي د هغه جلسې ته ته خطره ده د هغه جمکټې ته ته خطره ده او یا هغه په دې راګرځئ چې پر تا باندې د نیب کیسونه دي په ټول پی ډي ایم کې در ننه پورې چا دا خبره نه ده کړې چې زه احتساب ته نه پیښېږم که دا وخت هم در ټولو نه زیات که د پاکستان پیپلز پارټي مشران دي که د نون لیگ مشران دي که د عوامي نیشنل پارټي مشران دي که په دې ملک کې د نن په مولانا صاحب چې تاسو د نیب د لارې یو دنده شروع کړې ده دا ټول دې ته حاضر دي چې راسئ چې کوم احتساب د کومه ځایه شروع کېږي دغه ځایه شروع کړي لیکن چې په دې ملک کې چا ملک تباه کړي چا په یو او په بل نامه په دنیا کې په نړۍ کې ماڼۍ جوړې کړلې کاروبارونه دي په زرګونو په حساب یې هلته پلیټونه دي د هغې یو حساب کتاب نشته د هغې یوه پوښتنه او رښتنه نشته ته صرف د دې وطن حقیقي جمهوري او سیاسي قوتونه د هغه قیادت د نیب په توره باندې راګرځئ نو تاسو ته د دې تاریخ نه دی معلوم دا د مولانا صاحب پلار مفتي محمود صاحب د محمود خان اڅکزي پلار خاني شهید عبدالصمد خان اڅکزی باچا خان په دې وطن کې سردار عطاالله خان مینګل خان عبدالولي خان نواب خیربخش مری غوث بخش بزنجو نواب اکبر خان بکټي دا خو په خپل ذات کې هر څه درلودونکي خلک ول خو د دې ولس په خاطر نه د شلو کالو د جیله مخ وګرځاوئ نه د جلاوطنۍ مخ وګرځاوئ نه د ټارچر سیلز مخ وګرځاوئ صرف او صرف په دې غوښتنه صرف او صرف د دې کار دپاره چې دلته به حقیقي جمهوریت وي دلته به د ولس په رایه باندې فیصلې کېږي او په دې وطن کې به د تورو د سپین مالک ولس وي نو زه مشران ناست دي محمود خان او مولانا صاحب خبره کوي زه د بوري ټول غیرتي ولس ته یو وار بیا په دې دومره درنه او په زړه پورې اجتماع باندې د زړه له تله ستاسو ته خراج تحسین پېښوم ستاسو غیرت ته سلام کوم ستاسو ننګ ته سلام کوم ستاسو پښتو ته سلام کوم په عزت اوسئ خوشحاله اوسئ